یو حدیث روایت شو د ترمذی شریف حدیث دی ابو امامه باهلی دا یا راوی دی راوی تاسو یې کتای شئ کتاب العلم په ترمذی کې چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته د دو کسانو ذکر ورته وشو ورته فرمای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس دی هغه عالم دی بل کس دی هغه عابد دی عبادت گزار دی شپې قیام او سا یا رسول الله مبارک په دواړو کې څوک بهتر دی ګوره دلته ته یو نقطه بیانوم حضور مبارک ورته ډایرکټ داسم ویلې شو چې یا عابد بهتر دی او یا عالم بهتر دی دا ورته ویلې شو بس خبره ختم شوه دا یې نه ورته ویلي حضور مبارک په نورو الفاظو کې پوی کړی دی چې په دواړو کې څوک بهتر دی عالم که عابد حضور علیہ السلام فرمای فضل العالم اے صاحب واورا دا چا چې سوال کړی دی چې څوک بهتر دی حضور مبارک ورته فرمای جواب کې فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم عجیب جواب یې ورکړی ته چې عالم بهتر دی که عابد بهتر دی واورا ما داسې ویلې شو چې عالم بهتر دی خو بیا ورته شان پته نه لګېدی چې څومره بهتر دی اوس داسې جواب در کوم چې د شان پته مرته ولګي حضور مبارک فرمایي عالم د عابد نه دومره بهتر دی لکه زه چې تاسو نه څومره بهتر یم ورته فرمایي سوچ کوه کفضلی لکه زما فضیلت علی ادناکم په تاسو کې هغه کمتر کس چې دی کمتر کس هغه لویم نه زما په تاسو کې چې څنګه فضیلت دی په هغې کمتر باندې څومره لوی فضیلت دی د زما امام الانبیا یو عالم با عمله په تاسو کې په ټولو باندې دومره فضیلت دی نبی علیه السلام ترمذی حدیث او بیا څه ورته فرمایي ان الله وملائکته الله جل جلاله او د الله جل جلاله فرشتي حتى النمل في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير حضور مبارک صورت فرمائے واورا مخی زما واورا بشک اللہ تعالی دا فرشتي میگیان په خپل سړو کې مایان په سمندرونو کې دا ټول الله تعالی په دې باندې مامور کړی دي په دې باندې پابند کړی دي چې زما عالم دین د پاره بتا سو ټول تر قیامت پورې د خیر دعاګانې غواړي زما په امت کې عالم د پاره دا ټول مامور کړی دي